د دې مسئلې خلک ډیر زیات تپوسونه کوي او دا زمونږ د مشرانو یو طریقه ده چې کله منځو کې نو د منځ د کولو نه پس خپل جای نماز او مصلا یا یو طرف راواړی یا ټول جای نماز او مصلا اگر اغون کې او راټول کې او بیا د عوامو کې دا یو خبره مشهوره ده چې دا جای نماز او مصلا ذکر راټولې چې په دې باندې بیا شیطان منځ کوي. نو د دې باره کې تپوس چا د امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت نه کړی د فتاوی رضویہ سنت فرمای چې تاریخ ابن عساکر کې د جابر رضی الله تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې شیطانان ستاسو دا کپڑے استعمالی هر کله چې تاسو خپل کپڑے وباسه خپل کپڑے ځان نه لرکه نو تاسو هغه خپل کپڑے راغونډ کې زکه چې کومه کپڑا راټول شي نو هغه بیا شیطان نه استعمالی. او امام اهل سنت بیا د کنز المال په حواله سره د تاریخ ابن عساکر په حواله سره ګڼ شمېر روایتونه په دې سلسله کې را نقل کړي دي. او امام اهل سنت فرمایي چې اصل د دې مسالې د پاره دادې چې کومه کپڑا راټول شي راغونډ شي هغه بیا شیطان نه استعمالی. نو کوم چې زمونږ د مشرانو دا طریقه ده چې کله منځ وکي نو خپل جای نماز خپل مصلا د دې یو طرف یا ټول جای نماز راټول کی وی اصل د دې د پاره دغه روایتونه دي. او بیا امام اهل سنت فرمای چې بهتره دادا ټول جای نماز راغون کی بهتره دادا. او پاتې دا دویمه خبره چې عوامو کې کوم مشهور او معروفه ده چې کوم جای نماز غړېدلی وي د دې د پاره چې شیطان په دې باندې منځ کوي امام اهل سنت فرمای د دې د پاره اصل نشته دی. دا د عوامو درمیان کې دا قول مشهور شوی دی. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لا صحیح مانو کې دینی متین باندې د پوهې او د عمل کولو توفیق